بل دا مولانا تاسو چې کوم دی نو ستاسو عقاید هم ټیک نه دي. تاسو خپل اول عقاید خپل ټیک کړئ. په جوماتونو کې به تاسو ګډېږئ سیفیان تاسو په جوماتونو کې به تاسو ګډېږئ. شرکي عقاید دي ستاسو قبرونو ته سجدې تاسو کوئ. ستاسو زه تحقیقي جواب که کوم نو 20-30 منټ ویډیو جوړېږي. زه تحقیقي جواب نه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو به دا کلیپ اورېدلی دا یو ورور ده څه د غلط فهمي ښکار شوی ده څه پروپیګنډې اورېدلي د هغې په سبب دا خبره په کلیپ کې کړې ده چې سیفیان عقاید یې ټیک نه دي، شرکیه دي او هغه ها هو کوي او په جوماتونو کې ګډېږي یا قبرونو له سجدې کوي. داسې قسم خبرې کړي چې څه حقیقت نه لري. نو د ما محترمو دا سړي کې دوې خبرې دي، یا خو د پروپیګنډې اورېدلې دي تحقیق یې نه ده کړی او د پروپیګنډو نه متاثره شوی ځکه یې داسې خبره کړې ده. او دویمه خبره ده چې یا خو ښه خبر ده خو متعصب ده، تعصب کوي دې وجه نه داسې قسم خبرې کړي. نو دې کې د دوو وجو کې به یوه وجه کېدلی شي. نو د ما محترمو دله زه مختصرا څه جوابات کوم. اولا دا خبره تاسو له کوم سلسلې علیه صیفیه او بستګان یعنې صیفیان مبارکان داسې بل څوک نه دي، داسې نوې مذهب یا فرقه نه ده. دا اهل سنت والجماعت خلک دي، احناف دي، ماتوریدیان دي او صرف دومره چې ځان له صیفیان دي. دا د حضرت قطب الاقطاب شیخ العرب والعجم اخوندزاده پیر سیف الرحمن مبارک صاحب رحمه الله چونکې مریدان دي هغې وجې نه ځان له صیفیان دي. صرف دومره خبره ده. نو دا یو قور دی شوی چې د بادر کلي کې یو عالم ده، یو عالم دین ده، بهترین سړی ده، جناب مولانا سید اشفاق علي شاه باچا صاحب سید هم ده. نو هغه چیرې په یو کلیپ کې د مولانا صاحب متعلق څه سخت الفاظ ادا کړي او څه خیرې به کړي وي. نو د هغې په جواب کې بیا دغه یو شخص د تاسو چې اوس کلیپ واورېده ده په ټولو صیفیانو باندې رد وکړه چې دا شرکیه عقاید وغیره وغیره. نو حالانکې د دغه ملګري کا جواب کول غوښتل هغه صرف دومره دی ویلی وی چې یاره د سید اشفاق علي شاه باچا صاحب مبارک دله غلط فهمي شوی مولانا صاحب داسې نه ده داسې ده و هغه متعلق دا مطلب هسې پروپیګنډا ده. نو داسې یو صفایي دی کړی وی. دې خبرې له ضرورت نه و چې په ټولو صیفیانو اعتراض کوو. بوکي سید اشفاق علي شاه باچا صاحب محترم هغه د خانقاه والا سړی د مدرسې والا سړی د سیاست سره څه تعلق نشته. نو هغه له خامخا چې شاګردان طلبا داسې تصاویر وښي چې مولانا صاحب ښځې سره ناسته یا داسې قسم تصاویر وګورو نو داسې خلک لکه دا مشاهده ده جذباتي کېږي. دې کې د فرقواریت هم څه خبره نشته. هر قسم عالم چې هغه د سیاست سره تعلق نه وي او هغه د مدرسې او د خانقاه ولي هغه له داسې قسم تصاویر وښته ګوره چې هغه څومره سختې خبرې بیا کوي. نو دې باندې دومره تیز نه وه ورتلن په کار دغه ملګري له چې د ټول صیفیانو سره یاد کړلو. نو د ما محترمو دې زه تاسو له اوس جوابات کوم. ګورو دغه ملګري دا خبره کړې ده، الله دې وکړي چې پې خفه نه شي او هغه خبره چې حق طرف له رجوع وکړي. مو په خپل ذهن کې صرف دا مراد هم نه ده دا سړی، بلکې د عوام هم مراد دي، هغه علما هغه طلبا هم مراد دي په دې کې چې هغه د حق طالبین دي. او زه دا غواړم چې هغوی له د حقایق مخې له ویر شي او که څوک یې نه مني هغه خو نه مني، خو د حق طالبین وي چې کم سے کم د کوم د حق طالبین دي دوله پته ولګي او دو حقیقت تسلیم کړي او د شکوک او شبهات او پروپیګنډې چې کومې زیاتې خورې دي صیفیانو متعلق یې دې نه خبر شي. نو د ما محترمو نو دغه ملګري پهله نمبر خبره دا کړې ده چې زه تحقیقي کلیپ نه کوم بیا به کلیپ اوږد شي. نو محترمه هر کله چې ته تحقیق وکړه ته به سره بیا کلیپ ونه کې. حقیقت دا ده ځکه چې ته غونې کې مخکې مو هم معترضین وو چې کله د سلسلې کې مو بیعت نه و کړی، مو هم ډېرې خبرې د دو په خلاف اورېدلې وې د صیفیانو په خلاف، خو چې کله مو تحقیق وکړه نو داسې څه خبرې نه وې د خلکو چې کومې خورې کړي دي او صیفیان د هغې نه مبرا وو. نو ته هم څه خبرې اورېدلي، صرف دومره خبره. هر کله چې تحقیق وکړه انشاءالله ته بیا د مخالفت خبره نه کوې، ته به صرف یو کلیپ بیا مخې له ورسېږي یا یې به چې هلکه ایمانه غلطي شوې ده او زه منم چې دا ښه خلک دي. تحقیق نه پس به ته داسې کلیپ وي. نو دا خو ته پیله زه کوشش کوم که نه چې مختصرا جوابات وکړم چې کلیپ زیات اوږد نه شي. نو دې وجې نه حوالهجات چې کوم وي هغه په دې سایډ باندې تاسو له لیدلی شي انشاءالله او تاسو ته استفاده وکړو د ما محترمو. نو په دې کې دویمه خبره دا کړې ده چې دا په جومات کې یا لکه ها هو کوي د الله هو ذکر دی ها هو وي. نو د ما محترمو الله هو ذکر چې کوم ده دا یو داسې ذکر ده چې دې نه څوک هم انکار نشي کولی. ځکه چې د دیوبندي دا چونکې ځان له جمعیت کارکون یي دې وجې نه زه صرف د دیوبندیانو حوالې به پیش کوم. نو دیوبندي علماو خپله سلسله به قول د الیاس ګومند صاحب سلسله چشتیه ده. همداسې حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله د ټول دیوبندي علماو پیر و مرشد ده او د هغو سلسله چشتیه ده. داسې مولانا زکریا رحمه الله یو کتاب لیکلی تذکره مشایخ چشت او هغې نه هم پته لګي چې د دیوبندي علماو سلسله چشتیه ده. او سلسله چشتیه هغې کې زیات ذکر دا د الله هو ده، د هو الله ذکر ده او د هو ذکر ده. دا د سره دماغو کې کېده او صرف په چشتي کې نه قادرې او سهروردې کې هم د الله هو ذکر ده او د هو الله ذکر ده. نو که ته چیرې دې له ها هو یې نو دا خو ته د خپلو مشرانو هم مخالفت کوي. بل د الله نامه د دې نه به سړی څرنګه انکار وکړي، د دې به څرنګه بد وایي د الله د نامې
قرآن ته ډاک ته وګوره پوه شې الله به هم درته میلو شي هو به هم درته میلو شي. خو بله خبره که چېرې ته دا یې چې نه زه خو الله منم خو لیکن په تیز اواز یې نه منم په چیغو یې نه منم نو د دې جواب هم مولانا زکریا رحم الله فضایل اعمال کې کړی دا سایټ کې ته وګوره هغه په فضایل اعمال فضایل ذکر باب کې دا لیکلي دي چې دغه سوال چې کوم ده چې هغه په تیز ذکر باندې اواز صحیح په تیز اواز سره ذکر صحیح نه ده دا د کم علمۍ په سبب باندې د خیال پیدا شوی ده. دا مولانا زکریا صاحب وګوره همداسې سلوکي فرید دا کتاب وګوره تصوف یو کتاب د دیوبندي علماو کتاب دغه هم دا لیکلي چې په تصوف کې په دې سلاسلو کې دواړه قسمه ذکرونه رایج را روان دي چې هغه ذکر خفي هم پکې شته او ذکر جهري په تیز اواز سره ذکر هم پکې شته. نو د تیز اواز ذکر نه هم ته انکار نشي کولی. همداسې بله خبره دا هم کړې وه چې د صوفیان چې کوم دي دوه عقاید شرکیه دي نو د ما محترمه ته پې ګوته کېده چې دغه عقیده د دو شرک ته مو به جواب وکړو نو ته خو عقیده ذکر کړې نه د دې وجې نه څه جواب نشو کولی. البته دومره به درته ویم چې ته په دا سایټ کې لږ وګوره مجموعة الحقایق کتاب همداسې اظهار الحقیقت کتاب وګوره دا لوی علماو لیکلي دي په دې کې بیا په سوونو باندې تصدیقات دي او تاییدات دي د حضرت شیخ العرب والعجم اخوندزاده پیر سیف الرحمن صاحب مبارک رحم الله په حق کې د هغه تصدیقات شوي چې او دا صحیح سړی ده خو خامخا صوفیان هم بیا صحیح شو صوفیان مریدان دي څه بل څوک نه دي نو په سوونو علماو د هغه تاییدات کړي دي. نو آیا د مشرک سړي څوک دومره غټ تعداد کې علما تایید کوي او بل فرض که چیرې د علماو تایید هم نه وای کړی نو صوفیان په خپله په زرګونو علما لري په سوونو زرګونو مدارس لري نو هغه د چا تایید له محتاج نه دي او بیا ته له ښه پته ده په دې کې ډېر لوی علما دي په دې سلسلې کې نو ته څرنګه دې له د شرک نسبت کوي نو دغه خبره په دې باندې لغونه کې دماغ کولاو کو سوچ پې وکړه چې د ته سی ای. او بله خبره ده د وجد وکړله نو د ما محترمو وجد خو یو داسې شی ده چې وجد به خیر سر لکو. بله خبره دا وکړله چې دو قبرونو له سجدې کوي حالانکه دا بالکل بهتان ولګو دروغي وي. صوفیان هیڅ کله هم قبرونو له سجدې نه کوي قبرونو له سجدو له حرام یي او څوک چې د عبادت په نیت باندې سجده کوي پوه شو دا کفر کوي او څوک چې د تعظیم په نیت باندې سجده کوي د حرام کار کوي ای سجدو قایل نه دي صوفیان بلکې صوفیان خو هغه خلک دي چې هغه د قبرونو د سپولو هم اجازت نه ورکوي. حالانکه علما او فقها بعضې د قبرونو د سپولو د مور پلار د اولیاء کرامو د دوی د قبرونو د سپولو جواز لیکلی ده چې به طور تبارک د محبت د وجې نه هغه سپولی شي دې کې څه قباحت نشته ده. خو لیکن د مو د سلسلې صوفیه علما هغو دا خبره کوي چې هسې نه چې ته دې نه فتنه خوره نه شي خلک سجدو طرف له لاړ نه شي نو دې وجې نه یو جایز شی ده خو عوامو له دې اجازت نه ورکوي. نو ته څرنګه بیا داسې قسم خبره کوي چې صوفیان قبرونو له سجده کوي د الله نه د ډار نشته چې ته داسې خبره کوي. او بل د صوفیانو مشر جناب اخوندزاده پیر سیف الرحمن مبارک صاحب رحمه الله ته وګوره د هغه د قبر نه ګیر چوپیر جنګلی دې نیت باندې تو کړې ده چې څوک د قبر سپ نه کړي ته خو یا سجدې خبره کوي هغه څوک سپېدوله نه پرېږدي چې قبر سپ کړي او په هغه جنګلې باندې لیکلي دي چې سجده حرام ده سجده حرام ده هر طرف نه به داسې لیکلي ته څرنګه داسې یو غلطه خبره کوي صوفیانو متعلق دا خو د دې خبرې جواب شو. اوس په اخر د وجد طرف له شو نو محترم وجد خو یو داسې مسله ده د صوفیاو سره د شی تعلق لري عوام په دې خبرو نه پوهېږي بلکې ډېر ظواهر علما هم پرې نه پوهېږي نو د دې شي نه انکار نه ده کول پکار او چونکې دا سړی چې کوم د چا چې اعتراض کړی ده په دې باندې په دا وجد باندې چې دوی ته ګاډېدن ویلي دي وغیره نو دا چونکې ځان له جمعیت کارکون صرف د دیوبندیانو حوالې ته پیش کم نو دا سایټ کې تاسو وګورو دا التشرف کتاب ده دې کې یو روایت ذکر کړی ده چې حضرت امیر حمزه رضی الله عنه مبارک چې کله د هغه لور پاتې شوله نو هغې په پرورش کې درو صحابو اختلاف وکړی یو علي رضی الله تعالی عنه مبارک حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنه مبارک حضرت جعفر رضی الله عنه مبارک اختلاف په دې کې جوړ شو چې څوک په پرورش کوي نو دې ټینګ کې د اختلاف چې زیات شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دې ټینګ تشریف راوړو نو درې وړو تسلی په دې طریقې وکړه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک له دا فرمایلو چې زه دې ته دې مو نو د هغې په هغه باندې خوشحالي طاري شوله خوشحال شولو نو د دې وجې نه رقص یې وکړه رقص همداسې حضرت جعفر رضی الله عنه مبارک له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا فرمایلو چې ته په صورت و سیرت کې د ما مشابه یې نو هغه د خوشحالۍ نه رقص وکړه رقص پوهېږي خو که نه چې رقص څه شي همداسې چې حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنه مبارک له فرمایلو چې ته د ما ورور او دوست یې نو هغه هم د خوشحالۍ نه رقص وکړله. اوس دا رقص کوم رقص و دا څه د فساق و فجارو د اجړګانو ډمانو په شانتې نه و نه صوفیه داسې رقص کوي د اجړګانو په شانتې نو دا یو خاص قسم و د رقص چې هغې وضاحت په پندغو حوالو کې ته میلو شي بیا کلیپ اوږدېږي زه ته ډېر وضاحت نه کړم تاسو خپله د حوالې باندې زومینګ وکړو حواله وګورو چې دا کوم رقص و نو داسې کې بیا مولانا اشرف علي تنوي صاحب په 3 کتابونو کې دا روایت ذکر کړی ده التشرف کې
کې التکشف کې بوادر النوادر کې درې وړو کتابونو کې دا روایت ذکر کړی و. د هغې لاندې فایدې کې دا لیکلي دي چې دغه روایت دا دلیل ده د اهل وجد صوفیو دپاره چې هغه کوم رقص کوي، کوم صوفیه چې رقص کوي په وجد کې، هغو دپاره دغه روایت دلیل ده. عموم صوفیان خو بیا هم د یو چې هلکه که غیر اختیاري وي صحیح ده، غیر اختیاري کې خو که رقص راغله سړی بېهوشه شو یا وژړېدل یا څه قسم حالت پې تواري شولو، وجد ډېر اقسام دي، نو هغه صحیح ده، څه مسله نه کوي او دې کې څه اختلاف نشته. البته چې کوم اختیاري وجد ده چې تواجد ورته وي، کوم اختیاري په ځان باندې یا داسې رقص تواري کول یا نور قسم داسې حالت په ځان باندې تواري کول، نو اگر چې جړه چې کومه ده هغه که په زور باندې په ځان باندې تواري کوي، الله د رضا دپاره چې ریا پکې نه وي، صحیح ده، توجد کې دغه قسم صحیح ده. خو داسې رقص وغیره داسې توجد نه ده کول پکار په اختیار سره. موږ صوفیانو دغه نظر ده، موږ ته منع کوو. اگر چې علماو ته محمود ویلي خو دور فتن ده نه ده کول پکار. خو لیکن مولانا اشرف علي تنوي صاحب په فایدې کې ګورئ لیکلي، تاسو د هغه لږ وګورو، هغه دا لیکلي چې که اختیاري وي که غیر اختیاري وي جایز ده. تاسو د حواله پوره وګورو نو د تا مشران خو اختیاري وي غیر اختیاري دواړو له جایز وي، ولنګې ته په هغه خبره چې غیر اختیاري کیم کیلو قال کوي، نو دا خو د ده حواله شو. د دغه روایت نه دلیل صرف مولانا اشرف علي تنوي صاحب نه نیولی، امام جلال الدین سیوطي رحمه الله هم په دغه روایت باندې دلیل نیولی ده، امام غزالي رحمه الله هم په دې روایت باندې دلیل نیولی د صوفیاو د رقص دپاره. نو دا خو دغه درې حوالې شوې. همداسې ته تذکرة الرشید وګوره، په دې کې مولانا رشید احمد گنگوی صاحب متعلق رسی چې هغه به کله الله وي نو په وړو کې په ستر به اثر وکړو تر دې پورې چې خلک په لغړېدلو شو. دا روایت هم پکې ته لیدلی شي. همداسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حالت ذکر کړي چې په منبر باندې به داسې خورېدل تر دې پورې چې مولا به دا ډار شو چې هغه هسې نه چې ته لاندې راغور شي. نو ده ځای کې نه دی، ده ځای نه بیا وجد هم ثابت کړی ده. ته وګوره د حواله ته یې سره وګوره. همداسې د هغه فتاوی حقانیه وګوره، هغې هم وجد ثابت کړی، حق یې ورته ویلي دي. همداسې فتاوی حقانیه هم ورته جایز ویلي دي، فتاوی فریدي هم ورته جایز ویلي ده. سایډ کې تاسو حوالې ګوره، ځین چې کلیپ اوږد نه شي ځکه وضاحت نه کوم. جامع الفتاوی هم ورته جایز ویلي دي، فتاوی رشیدي هم ورته جایز ویلي دي. دا تاسو مشران دي ګوره، د دې نه اوس انکار چې ته ونه کړې، نو دو هم ورته جایز ویلي. همداسې د مو د سرحد علما جناب سید مفتی ګوهر علي شاه صاحب مبارکه هم ورته جایز ویلي، سایډ کې ګوره. همداسې شیخ الاسلام امام اهل سنت والجماعت جناب شیخ حمدالله جان د ډاګې بابا رحمه الله هغه هم ورته جایز ویلي، په سایډ کې ته وګوره. نو دومره علماو دا وجد له جایز ویلي دي. وجد دا یو غیر اختیاري شی ده. اوس دې ټینګ کېدي چې ته دا خبره وکړې، تاسو بعضې ملګري دا خبره کوي چې یاره د دغو حوالو نه هغه وجد نه مراد چې کوم په صوفیانو باندې روسي. نو زه تاسو له یم چې دې نه کوم وجد مراد ده، تاسو یې راته وښیئ. تاسو چې کوم خانقاوان یي ما دې سره بوځه، ما له وښیو که نه چې دې حوالو نه دغه وجد او دغه رقص او دغه حالات دې مراد دي. تاسو ما له وښیو بالکل، بیا به سره زه ومنم. نو هسې تعصب نه ده کول پکار. وجد حق شی ده، غیر اختیاري د ذکر په دوران کې د الله په محبت کې په چا باندې څه حرکات راشي نو هغه بالکل هر قسم راتلی شي. سړی بېهوشه کېدلی هم شي، سړی په ژړه کېدلی هم شي، سړی په منډو ترړو سر کېدلی شي، سړی هغه باندې رقص هم راتللی شي. بالکل دا ممکن دي، کتابونه یې ډک دي، خو چونکې ته ځان له دیوبندی صرف د دیوبندیانو حوالې مې ته فی الحال پیش کړلې. د نورو کتابونو مو سره حوالې شته، خو صرف په دې باندې اکتفا کوو. او دوی حوالې البته ته نورې ښم، تجلیات قریشي به وګورئ، تاسو د اکابرو کتاب ده. همداسې تجلیات مالکي به وګورئ، هغه د تاسو اکابرو کتاب ده. هغې کې هم د وجد ډېر واقعات پې ته میلو شي. نو محترمه د دې شي نه انکار مه کوه. دا اوس الحمدلله د صوفیانو خاصه ګرځېدلې ده، د الله فضل او کرم ده. نو د دې شي نه انکار نه ده کول پکار. اگر چې نور داسې خانقاوانې هم مو ولیدې لکه شیخ دین محمد خلیفه صاحب مبارک، هغو په مریدانو هم څه حالات کیفیات تواري کېږي. نو شته دي نور خلک هم څه شته دي. نو د دې شي نه انکار نه کول پکار. د یو حقیقت ته سوره ملګري چې د ویډیو ګوري او مخکې شیر کو تاکي خلکو له ته فایده وشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.